بسم الله الرحمن الرحیم درنو خوږو قدرمندو کتونکو د وخان جانان یم او دا وخت یې راغلی د اپر ګدون ته سټکتر کلي کې ناست یو او تاسو ته یادګرنه درکوو چې د دې خاورې اوس هم داسې خلک شته کوم چې بلا غرضه بلا د شهرت د غرض نه بغیر صرف د دې قوم د ستونزو د دې د مسایلو د حل لپاره خپله پیسه خپل وخت او خپل صلاحیتونه په کار راولي. دا امازې که اوښتې راوښتې دی او که ګدون دی د مابڼ لمنې چېرته چې دي دې ځای کې چې څومره ځنګلات دي دا د خلکو خپله کرلي دي. تر دې وخته پورې د دې تېر شوي حکومت نه چې ځای په ځای لاشۍ کرلي بل هېڅ چا په دې پلانټیشن کې یا د دې ځنګل په دغه کې په فروغ کې چا یا اوسه پورې یو ګورمنټ څه کردار نه دی ادا کړی. دا د دې ځای خلک دي چې هم دغه ځنګل ساتي هم د دې ځنګل پروټیکشن کوي او هم د خپل ضرورت لپاره دغه استعمالوي. په دې اوښتې راوښتې علاقو کې ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه په کمرشل بیسس باندې دا خرڅوي یا د دې سمګلینګ کوي او هغه که کوي هغه به هم نان لوکل خلک وي. خو د بده مرغه که محکمه هره یوه ده که هغه پولیس دي او که هغه فارسټ واله دي د ځنګل په تباهۍ کې ټولنه اهم لاس هغوی وي خلکو ته هغوی د سمګلینګ اجازت ورکوي. خو دلته که غریب سړی د خپل کور دپاره بینش غوڅوي نو په وچ نختر غسولو باندې 45,000 روپۍ تیر ځلې یو غریب سړی جرمانه کړی دی. دا حالت د ګدون دا حالت د پیتاو مازی ضلع هریپور او دا حالت د بونیر د علاقې د مابڼ د سیمو د ټولو دی. دې ځای کې را سره د دغه غریبو خلکو د آواز باندې یو مسیحا محمد اسلام خان ناست دی چا چې په دې خلاف کیس داخل کړلی چې یا خو دا ځنګل حکومت دا ټول ځنګل کې من متبادل ځای راکړي او یا که دا ځنګل د خلکو ساتلی وي او د دې خلکو بنیادي ضروریات وي نو د هغوی دا تنګول د ختم کړی شي او حکومت دې ته د ضرورت زندګۍ دپاره چې کوم درګي وي هغه د هغې اجازت ورکړي. دې سره ستاسو پېژندګلو کوو چېرې اوسه پورې څه ایفټس وکړل په کوم خیال باندې دغه کیس داخل کړی دی او دې نه علاوه د دغه کیس مقصد څه دی څومره دوی پکې پرمختګ کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې راته خپل تفصیلي تعارف وکړئ. اسلم خان یم د ټوپې او سټکتر سره مې تعلق دی کوم مسئله دی د دې کیس نوعیت راته ووایئ. اول تاسو په کم نیت باندې څه وجوهاتو چې تاسو هغه وجوهاتو په بیس باندې کیس داخل کړل او بیا راته دا ووایئ چې فی الحال د هغه کیس کم سټیج کې دی څومره امید لرئ ترې نه چې کامیاب بشي. ټول نه بیل خبره دا چې دا تقریبا کې پی کې ګورنمنټ چې راغې دغه د پی ټی آی ګورنمنټ کې پی کې ته نو د خلکو باندې هغې د ځنګل د کټ کولو پابندۍ ولګولې. مخکې بدلې ته پرمټ سیسټم و 2 نخترې به یو پرمټ کې اول 50 روپۍ وی بیا 100 بیا 200 داسې 500 پورې د هغې هغه فیس و که نه هغه بیا ختم شو. دې پورې چې لکه دا اوچ لرګی به یې نه پرېښودو خلک ډېر دا تنګ شو. بیا پولیس پکې مداخلت کو ځنګل نه علاوه فارست نه علاوه بیا د خلکو وی چې د دې جرګه کو موږ جرګه وکړه په فکراړۍ کې او دا دغه چې باشا جنون کو اصول او گنجاته جنون کو اصول دا دو جنون کو اصول ډېر متاثر دي د ځنګل دغه نه اصله چې وای دې لپاره فنډینګ هم کو دا کیس هم کو ایون هائی کورټ کې کېږي بل ځای کې کېږي لکه سیاسي سطح باندې دا موږ دا مسله نه حل کېږي. حالانکه یو 2 پیرې د سیاسیانو ته د خلکو دا خبر رسولې ده خو هغې لکه هغې دغه نه دی کړی عمل نه دی کړی که نه هغې چې نه د دې موږ سره ځنګل بحث به نه کوی. بیا موږ دا پګاړۍ کې جرګه وشوه بیا موږ اوتلې ته لاړو اوتلې لوکلی دی مطلب دا چې هلته کنچاتره جنون کونسل یو مرکز دی که نه نو هغې ته موږ خبره کړه هغې موږ ته چې بس ټیک ته تاسو موږ دواړه چې کوم دی د دې فنډینګ هم کوو دا کیس به کوو. بیا موږ لاړو هائی کورټ ته کیس هم داخل کوو. د کیس نوعیت دا دی چې هغې کې موږ پیله 14 کسانو فرضونه جمع کړو بیا 26 کسانو نو 40 کسانو فرضونه موږ جمع کړي. دې دپاره چې هائی کورټ ته دا پته ول چې واقعي دا خو علاقه ده خو دا ډېر خلک دی د هر یو کلي نه ځان ځانه بیا ته پاتې شوي هم دي خو بال هغه صلیح هم ډېر زیات دي. کیس موږ داخل کړو بیا په هغې کې هغه چې کوم ډاکومنټري سیسټم داسې دی که نه چې لکه زه به ثبوت پیش کوم چې لکه ما سره څه ثبوت دی چې دا ځنګل د ما دی که نه او جا بیا موږ داسې کار وکړو چې موږ په دا کې ولیکل په سټیټمنټ چې کوم وکیل صاحب جوړ کړو نو هغه کې دا ولیکو چې دا ځمکه هم د دې خلکو ده او دا ځنګل هم د دې خلکو دی. پاکستان کې دسمبر 53 کې دا ځم شو په پاکستان کې هغه پورې دا یاګستان علاقه وه پکې ما په کار ته ژوندی نه شي ټول مړه دي تقریبا نه نه تقریبا ټول مړه دي
نو هغې دا یو ګورنمنټ سره یو معاهده کړې وه چې لکه دا ځنګل به زموږ ګزاره دي دا ډېرې خبرې دي لکه پوسټ ماسټر به زموږ نه کېږي او بعد دا پکې ضروري چې لکه ځنګل به زموږ ګزاره دي دا زموږ لکه کچا کوټې دي لګې زموږ پکارېږي یا هغه وشوه بیا د هغې خو خیر موږ سره دغه نشته ریټن خو لکه ما د یو تاریخ جدون نه یو دغه راغستی دی چې 1953 کې دا علاقه په پاکستان کې شامل شوې ده ما په هایکورټ کې لګولی دی بیا د نړۍ ته یو تړندار راغلو د امادۍ دا خلک به تنګ وو هلته خو کټنګ آزاد دی که نه جی 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 هلته نه خلک تللی کمشنر ته ابتباد ته چې بای دا موږ باندې دا شیخ آزاد دی دا سړی لکه دغه شان هغه بیا ډي ایف او ریپورټ ته دغه راولېږو چې د دې څه پوزیشن ده هغه بیا دغه وکړو چې دا علاقه مستثنا ده جی 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 پیتا او مازه چې ضلع هریپور کوم حصہ دغه مستثنا چونکې مازه او ګدون دا رو خور دي لکه پراجیکټ کې دی یو اوسه پورې کنه لکه زمونږ نه پاس صحیح ریاض شو ګدون ریاض شو ورپسې مازه ریاض شو په پاکستان کې دا شو ټیک شو بیا زه ولګېدم نو هغه لاړم نو ما د کوپړې نه استاد جي څه دی تاسو ملګري سردار بهادر صاحب سردار بهادر استاد هغه ته ما دغه شان ته زما یو دغه پکا دی تاسو چې کوم لیټر میلاو شو د ډي ایف او ریپورټ نه هغه راکې اچھا ته پیدا کوم مالا لیټر راکو هغه مې وړو هلته ورکو په هایکورټ کې هایکورټ کې چې موږ تاریخ ولګېدو نو ډبل بینچ و جي دوه ججان ښه جي ډبل بینچ وایي ایک یو جج هغه و چې هغه چې کوم هغه داسې فیصله و د هغه علاقې ابتباد کې هغه کړې وه هغه بینچ کې هغه هم ناست و زموږ وکیل صاحب ته هغه ډیسیژن ورکړو چې دا تاسو یو ډیسیژن دی چې تاسو او ته دا خو هغه علاقه نه ده او ته چې دا ګدون ماده یو شی دی که نه ګدون دی ورپسې جوخته ماده دی نو هغه ځای کې ولګولو بس هغه نوټ کې راوستل که نه بیا چې کله د دې ډپارټمنټ راغی دغه والا فارسټ سیکرټري او که نه دا چې کوم راله تاریخ لا نو هغې دا ومنله چې دا ځمکه د دې خلکو ده او دا ځنګل ریزرو نه دی دا ځنګل ګزاره جات دی درېیمه خبره خو ما ته معلومه نه چې وکیل صاحب صاحب خو بال دا دوه ما ته یاد دي هغه ما ته مبارک شه چې دا تاسو ته هغې ومنله چې دا ځنګل هم د دې خلکو دی او دا ځمکه هم د دې خلکو ده وایي که دا هغې ویل چې نه دا ځنګل زموږ دی بیا دا جدا یو بل کیس و نو هغې که دا څه پروسس شروع دی ما په خیال دا اوس مونږ چې کوم دوباره فرضونه جمع کړي دي نو په هغې کې 5 فرضونه خلکو کورونه نه راغلي نو باید ډبلنګ کړی دی ښه جي ښه جي ورته نه مني هغه ما ته اوس دغه راولېږل منشي نو ما ځای په دی ورکړي ما دا دوباره نوي فرضونه راواخلې که نه ښه جي ښه او انشاءالله تعالی انشاءالله ما وکیل صاحب دا خبر کړم چې تاسو هایکورټ کې جج ته دا وایي چې تر ډیسیژن پورې دا مونږ ته دا دغه راکړي چې موږ خپله ګزاره کولی شو ما ورته تصویران هم لګولي د کوټو کانټرو چې کوم پراته دي که نه لکه دغه نه شي نو یو خو دا وشي چې لکه بیا ما ورته یو دغه جوړ شي کمیشن جی جی لړ شي دا علاقه وګورو چې علاقه څنګه ده دې کې کنډرې کوټې کچا که نه او اوس خو چې کوم دی نو اوس اوج لرګي هم نه پرېږدي اوج لرګی نه دی دغه هغه هم جرمانه کوي لکه لږ هم نه ده 200-500 نه ده زرګونو روپۍ دي سلیغ و 45,000 روپۍ دغه شان دي دی کې چلے کې 60,000 روپۍ چا نه اخیستې ده نو دا پوزیشن دی انشاءالله یو لرګی جره جمع کړي نو پانټې جوړي که نه لکه زمونږ خلکو کې الحمد شکر دی زمونږ د خلک دی هغه جنون کونسل د وتلې او د دې ګوباسڼې خلکو ښه اتفاق دی او بله جرګه هم شوې ده او وخت به وخته چې کوم دی پیسې هم جمع کوي او موږ هلته رسو او انشاءالله تعالی زموږ دا امید دی چې دا موږ ګټو نو زه به تاسو ته انشاءالله کاپي به را رسوم هر څه فیصله چې وشوه امید ده چې کام په حق کې به کېږي انشاءالله ډېره ډېره مننه شکریه قدرمندو دا وخت را سره د ضلع بونیر سره تعلق لرونکي ملګري ناست او الات دي چې کوم د صوبایي د محکمې د ځنګلاتو خپله حدود دي یو دا دی چې د خلکو په ذاتي جایداد کې ولاړ بوټي دي او په هغې باندې هم پولیس هم فارسټ والا هم رویه ده خپل انتقالي جایداد کې صوبایي شاملات دي یو چا په انتقالي جایداد کې ونه ولاړه ده د هغې دپاره هم دغه رول دي د دې مسلې نه به تاسو د بونیر خلک دغه فیصله که چې دوی په حق کې راشي تاسو به دغه کور ته وړئ چې دغه کسانو ته کم سے کم د دغې نه خو د استثنا حاصلې کې څنګه چې په پیتا او مازو کې ده نه هغه خو اوس هم غیر لیګل دي هغه خو ستا انتقالي جایداد دی د هغې ونه بوټي هغې سره ستا سره حکومت سره تا انوال کړی نه دی
خو ستا دی دا خو دوی په بدماشي کوي لکه چې ستا په پټي کې په ونه کې کار لري ستا په پټي کې څه کار نشته هغه شی چې کوم د شیخ مجید په ویش کې یا رښتو د پښتنو چې موږ چې څرنګه والي سواد گزاره جنگلات چې گزاره جنگلات چې دي چې کوم حکومت سره 20% دغه کې کړی دي د هغې پکې 20% رایلټي ده که د هغې لیز کېږي کار څه کېږي نو هغې په هغې کې کار لرلی شي لکه زما جایداد کې دننه که نختر ولاړلی او که پکې پیوچ ولاړلی هغه خو زما پراپرټي ده خو زما شی دی دا خو د هغې بدماشي ده دا دی چې کوم کیس کوي دا خو پکې غټه پیدا پکې دغه دا موږ ټول له پکار دی چې زما د حدود نه دننه چې کوم کې ما سره حکومت انوال نه دی هغې کې د هغه کار نشته دا خو هغه په زور باندې په نختر ځان سره ما سره ځان شامل کړی دی چې دلته نختر ولاړلی زما په انتقال ځمکه کې انتقالي ځمکې پټي کې ولاړلی هغه وایي دا زما دی دا 20% رایلټۍ نه هغه دا خوان اغستی دی خو اوس حکومت د بدماشي ده نو زموږ سره خو نور لار کیس پکې وکړه دا چې کومه لار خول دا ټیک ده ډېره مننه قدرمندو یو طرف ته که ځنګلات د انسان دپاره د سا واحد ذریعه ده پیپړي دی او دې نه ژوند چې دی د دې نه بغیر ممکن نه دی د دې ځای ګزاره هم د دې نه بغیر ممکنه نه ده او ځنګلات ساتل انتهایي لازمي دي نو بل طرف ته د ګدونو او د بونیر امازو د خلکو لپاره دغه ځنګلات درد سر جوړ شوی دی باید چې حکومت په دې باندې سیریس کوټل اقدامات واخلي چې د خلکو د ځنګل نه دوره نفرت پیدا نشي چې په خپل پټي کې بیا ونه نه پرېږدي امید دی چې دغه فیصله به د دې دواړو علاقو د خلکو په مفادو کې وي او دا ځنګل که بچ چې نوم د خلکو بچ کړلی او دا کاینده هم بچ کوي دا خلک به یې بچ کوي دوا خان جانان وطن نیوز